الله حکم کوم یو طرف ته بوز او دا الله حکم کې بیا څوک تاخیر نشي کولی. اوخ باندې ځان سره سوره کړه، اسماعیل علیه السلام ماشوم بچی ورسره په غېږ کې دی او دغې کجورې په یو تیلی کې او په یو لوښي کې اوبه دی ځان سره واخېستې د سفر سامان او اوخ را روان شو. ته ډېر لرې راغی، کوم ځای ته راورسېد؟ کوم ځای چې موجوده مکه مکرمه او بیت الله مبارک دی. دا نو دا اوار شوی میدان و، دقه ځای ته اوښ راورسېد. الله کم خوا زموږ د اوښ پلې پرېږده، دا زمونږ په حکم کې دی. مونږ چې کم خوا اوښ بوځو هلته به ځي، او چې کم ځای اوښ سم لاسته او بیا نه پاسي هغه د ستا ټیکانه ده. اوښ راغې موجوده چې کم ځای بیت الله مبارک دقه هلته کې یو غټه ځنګلي ونه وه. ځنګلي ونې اوبه نه غواړي، بغیر اوبو نه هم زرغونېږي. غټه ونه وه او د هغې سورې او د هغې لاندې اوښ سم ناسته. دې اوښ له حرکتونه ورکړه چې دا اوښ به پاسي. اوښ پابسېد، بیا به هغه ځای له بیا به پاسېد، بیا نه ته رجوع کړه. الله څوکم ویم دقه دې ځای دی، دا ښځه او بچی یم دلته پرېږده، ته ځه واپس هغه مخکې ښځې ښځه بچی یې کوز کړل. د اوښ پړې ونیو روان شو. خدای پاک دا الله حکم دی، عقل حیران دی دلته. دا ښځه به یوازې دلته څه کوي، دا ماشوم بچی به څه کوي؟ په سوونو میلو انسان نشته، 20 میله هم نه، 100 میله هم نه، په سوونو میله ګیر چاپېره نه انسان شته نه او بشته. ورسره دریاب دی، د جدې خو تریخ دریاب دی، هم ترې کافي لرې دی. ښځه وایي با سړیه ته چېرته ځې؟ غږ نشي کولی ابراهیم علیه السلام. بیا ولا آواز ورکوي چېرته ځې؟ مونږ دې چا ته پرېښودو؟ دی که شاته ګوري خو جړا ور دی، ځکه پیغله جینۍ ده او ماشوم بچی دی. اوس دا ماشوم بچی او بیا کم وخت کې الله ور نصیب کړی دی چې په بوډاتوب کې چاله الله بچی ورکړي، نو خو بیا زړه ته ډېر ګراني کړي. او نه خور شته او نه بل لوټ، دقه یو ماشوم بچی دی، نه ازبین. او بچی کم بچی د اسماعیل علیه السلام غوندې بچی چې رب العالمین د هغه په تندي کې د نبوت او د پیغمبرۍ رڼا ځلوي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم هستی نیکه جوړېږي رسولانه کې. داسې بچی دی. هغه روان دی چې دا ورپسې منډه وي. موجوده چې کوم ځای مروه غونډی د باب المروه دروازه دې نه لږ غوندې بار یو چړی غوندې ده، هغه ځای ته چې کله ابراهیم علیه السلام ورسېد، ښځه ورپسې ده، هم دقه آواز کوي چې سړیه موږ د چا ته پرېښو؟ موږ پوی خو کا دلته به څه کوو؟ مونږه چا ته دې پرېښو؟ لمن نه کلک ونیوه، چا ته دې پرېښودو؟ په دې ما پوی که دا ماشوم نیازبین بچی به څه کوي، زه به څه کوم؟ دې جواب نه ورکوي، جړا ورځي. ښځه ورته وایي الله امرکه؟ اپوی شو چې دا بغیر د الله د حکم نه دی خو څه کار نه کوي. الله درته ویلي دي. ابراهیم علیه السلام دا سر داسې ولقو، په خولې بیا غږونه باس، خو چې سر یې ولقو لمن یې وله پرېښوده، اذن لا یضیعنا، الله به مونږ نه ضایع کوي. باس چې د الله حکم دی، هغې خو د الله هغه طاقت او د الله امداد د بادشاه مخکې لیدی دی. د نمرود د لاسه په اور کې د سوځېدو بچ کېدل خو هغې لیدي دی، هغې ته پته ده چې الله ما سره څه کوي. اذن لا یضیعنا، الله به مونږ نه ضایع کوي. زه په مخه دی ښه خاونده. واپس راله هلته ابراهیم علیه السلام چې لږ منځ کې لرې لاړ، نو دې مکې ته مخ کړی او الله ته لاس اوچت کړ. ډېر یې وجړل رب العالمین ته، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. پروردگار خپل اهل و عیال و بچی میں دشت بیابان کې پرېښودل. داسې بیابان دی چې نه پکې بوټي شته، نه د خوراک څه شته، نه د اوبو څه شته، هېڅ هم نشته. دشت و بیابان کې مې پرېښودل. ربنا لیقیموا الصلاة، خدایه بس غرض مې دارې ښځه مې نیکه د وصیت مې ورته کړی چې ستا عبادت وکړي، دلته مې پرېښودل. زه ځمکې پټیله مې نه دي راوستی. فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم، زه خو ته الله ستا په حکم لاړم، ستا حکم دی. الله یوازې به څه کوي؟ څوک نیکان بندګان وله راوله چې دوی پې عباد شي. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، خدای روزي ورکا و جوار او غنم دانې نه د میوو رزق وله پروردګاره ورکا. داسې روزي وي چې هغه د میوو روزي وي. واقعي همغسې وشوه. نن دنیا اخوا مایله ده، د هر چا زړه د مکې مکرمې سره تړلې پروت دی، که غریب دی او که مالدار دی.
او په لکاو خلق کال په کال په رمضان کې او د حج په ایامو کې د مکې مکرمې ملاقات لذي او د دنیا د په وجودم کړو تیری بچیم پریدي مالم لګی او پاغي باندې بیا خوشاله کېده د الله د کور ملاقات نو الله دې زمونږ او تاسو د ټولو نصیب وګرځي. علماء لیکي کدا سی ویلو چې فجعل افئدة الناس من الناس راغی نو بیا به ټوله دنیا تتلا دا من لفظ پکې راغی نو ټول باندې څه بعضې به پاتې کېږي او واقعي دعا قبوله ده. نن په مخ د ځمکه داسې میوه نشته چې په دنیا کې دی او په مکه مکرمه کې دی. مکه مکرمه کې په جمعې کې د وړي میوې او په اوړي کې د جمعې میوې هر قسمه څیز چې د چا په زړه کې تېرېږي هغه ورکې شته. دی خو لاړ واپس شام ته بیبي سارې له د الله په حکم ماشوم بچی یې پرېښود. بچی مور سره دی او په بیابان کې پراته دي نو معمولي غوندې د بوټي سورې دی هغې ته خپله ګزاره کوي. هغه اوبه چې کوم منګوټي کې وې هغه خلاصې شوې چې کومې کجورې ورسره راوړې وې هم خلاصې شوې. مور اوږې شوه په سینه کې پی اوچ شو چې خوراک نه سینه کې پی د کمې راشي. بچې اوږې شو تږې شو پی ورته نشته اوبه نشته خوراک نه شو بچې په ژړا شو. الله دې ساتي دا ډېر سخت وخت دی چې د لوږې د وجې نه بچې مور ته جاړې او مور له بندوبست نشي کولی. د بچي جړا په مور بیا بل شاته لګېږي. خدای اوس څه وکړم بچي هلته په هغه میدان کې سمله او لاړه مخامخ یې وړه غونډۍ ده صفا وته وي هغې ته ورختل. خوا کې ورسره غټ غټ غرونه دي جبل ابي قبیس شو جبل مکه غټ غټ غرونه دي خو هغې ته ختل مشکل دی. دی وړې غونډۍ ته خېجم لارې دي یو خوا بل خوا ګورم که چېرته څوک انسان په لاره دي یو قافله دي چې یو د ګوټو دوه خو ترې غواړم چې غونډۍ ته دي سینګ وخته دا مور وختله الله ته یې لاس اوچت کړه یا خدای زما بندوبست وکړي خدای ستا د رضا دپاره زه خپل خاوند دلته پرېښیم. ما ته خو یې د عبادت وصیت کړی چې خپل لمونځ او خپل عبادت کوه او د دې بچي جړا نشم برداشت کولی. الله ته اوس هم د صفا غونډۍ ته چې وخېږي نو خلک بیت الله ته مخکې او لاس اوچت کړي د الله نه دعا غواړي. روانه شوه خوند یې ونه کړه. هلته بله غونډۍ ورته ښکاره شوه 2 فرلنګه مزل دی مروه ورته وایي. یاره هلته ځم که هغې لاره باندې د دغې غونډۍ نه څوک ښکاره شي نو منځ کې پکې لږه کنده وه یو خوړو د اوبو. اوس هغه خوړ نشته اوس خو تیاره برنډه ده. هغه خوړ کې به تې بچې پناه شو نو منډه به یې کړې نو چې هلته بره به د خوړ نه وخته نو بچي ته به یم شا شاته کتل چې بچې تم ګورمه نو بیا به په عام رفتار تله مروه ته ورسېده. مروه کې بیا الله ته سوال وکړه یا الله زه دې خپل بچي سره څوکم خدای د ده جړا خو زه نشم برداشت کولی زما او زما د دې بچي د خیر بندوبست وکړه. هغه ځای نه بیا راخطا شوه ګورم که هلته کې څوک قافله جناب 7 چکرې ووالې د صفا او د مروه په منځ کې 7 منډې تقریبا 2 فرلنګه مزل دی 14 فرلنګه مزل ته جوړېږي. لږ غوندې کم 2 میله ته تقریبا 1.5 میل ته جوړېږي بلکې 2 فرلنګه کم 2 میله ته جوړېږي پاخه د 7 واړو چکرونه. الله ته هغه دا خوښه ده نن حاجي حج اله قبلېږي چې دا بیبي هاجرې هغه نقل وکړي او د صفا مروه په منځ کې منډه ووایي او بیا هغه چې کوم ځای کې به هغې منډه واله هلته به منډه م وایي ښځه به منډه نه وایي. زه اکثر دا یو ټکې ویم سنت د ښځې دي خو په سړو دي او په ښځو نشته. خو یوازې وه که نه څوک نو اوس ښځو له منډه وال ښه نه دي او سړي به منډه وایي هغه لږ ځای کې او باقي به عام رفتار کوي. یو چې څنګ په صفا او په مروه هغې دعاګانې کړي دي هغسې دعا به عمرې او حاجي وال کوي. چې مروه ته ورسېدل یو اواز یې واورېد 2 ځل باندې نو دا متوجه شو چې د چا اواز خو مې واورېد. څوک یې کوم ځای نه خبرې کوې لږونې په زوره ووایه چې زه خو واورم. بیا اواز واورېده چې اواز یې بیا واورېد یا انسانه سړیه څوک یې مهرباني وکړه لږ اواز دې په زوره کړه چې زه دې دا خبرې واورم ته کوم ځای کې. اواز د دې بچي د طرف نه دې طرف نه راغی او دې وخت کې د ماشوم جړام ختمه شوه بنده شوه. چې جړا بنده شوه بزړه کې رالل چې د بچي نه خو مې سا ووته ځکه چې جړا هغه ماشوم که چې جمدي وي خو اوږې تږې دی نو چې جړه یې بنده شوه ساتې ووته. چې څنګه راغې
حضرت جبریل علیہ السلام د انسان په شکل موجود دی. د اسماعیل علیہ السلام خپل چته کړی دو ځمکې له را برولې ده او د هغې نه الله اوبه را پیدا کړي دي چې هغې ته د زمزم مبارکې اوبه وایي او بیا په لپه کې اوبه راغښتې دي او د اسماعیل علیہ السلام په خوله کې اچولې دي. هغه ته تندم ختمه شو، هغه لوږې مو سره الله ختمه کړه، جړی ختمه شوه چې دا تر څو را رسېدله سړی غیب شو. چې غیب شو او دې لاندې سړی څه شوې چې ویې کتل اوبو چینه ده، زر زرې هغه ځای کندې کړ، هغه شګې اخوا دې خوا کړې او بندی غوندې وتړله او په لپو لپو اوبه رالې هغه خپل مشک کې اچي چې د اوبه رانه خلاصې نه شي، اوبې رانه ځمکې رانه کاږي او زم 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 عبرانی ژبه کې وایي بند شه بند شه بند شه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دې زمونږ په مور په بیبي هاجرې رحم وکړي، که دې اوبو ته بندی نه وی اچولی او په مشکونو کې نه وی سنبال کړی، نن به د زمزم اوبه دومره جاری چینه وه چې د دنیا ګوټ ګوټ ته به اوبه رسېدلې. درې خاصیتونه پروردګار د زمزم په اوبو کې اچولی دي. یو تنده ختموي، یو لوږه ختموي، د لوږې صلاحیت هم پکې شته د ختمولو، ډوډۍ کار ورکوي. زمونږ د کتابونو لیکي چې بعضې بزرګانو شپږ میاشتې په مکه مکرمه کې صرف د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده. د لوږې د ختمېدلو هغه طاقتونه پکې شته. او دریم د هرې بیمارۍ علاج دی. نبی علیہ السلام فرمایي الزمزم لما شرب له، چې د کم مقصد د پاره سوکوس کی پروردگار هغه مقصد ور باندې پوره کوي، بې د مرګ نه، د مرګ علاج پکې نشته. دا طبرانی شریف حدیث دی او په نورو کتابونو کې هم دا احادیث شته دی. دا د اسماعیل علیہ السلام معجزه شوه او د جبریل علیہ السلام د الله د طرف نه راغې داغه کار شو. هغه زمزم رو په لاندې دي، نن د دنیا ګوټ ګوټ ته د زمزم اوبه رسېدلې دي. په لکونو 40-50 لکه خلک د حج په موسم کې یو ځای شي، ټولې سکي نه ختمیږي. مدینه منورې جومات کې په لکونو خلک سکي نه ختمیږي. مسجد قبا کې شته او په نورو جوماتونو کې زه جدې ته تلیم، د جدې په غټو غټو جوماتونو کې د زمزم د اوبو کولرې پرتې دي او حاجیان یې ځان سره څوک 10 لیټره او څوک 20 لیټره دا په لکونو حاجیان راوړي، هلته دروازې څومره سکي، نورې اوبه خو شته دی نه، لیکن دا یو معجزه را. دین او اسلام او الله که څوک نه مني په زمزم یې ورته ثابتو. بغیر چاپېره بورینګونه شوي دي، اوبه نشته، دقه ځای کې اوبه دي، بل ځای شته نه، ټولې ترخې اوبه دي او ټوله دنیا پې سیراب ده، ټوله دنیا پې سیراب ده. جناب هغه اوبو باندې ردې ګزاره روانه شو. د تندې د ختمېدو کارم کوي، د لوږې د ختمېدو کارم کوي. یو